نو 90 سیکنډ سره زم همیرا او د نن ورځې مهم خبرونه. خیبر پختونخوا ضلع برادیر کې د پولیس او سی ټي ډي د فتنة الخوارج په ضد کامیابه اپریشن تر سره کړی. پکې 15 ترهګر وژلي دي. بلخوا په هنګو کې د اف سی په چیک پوسټ خوارجو حمله کړې ده او د اف سی 3 ځوانان شهیدان کړي. خو جوابي کاروایی کې د سہولتکارانو په شمول د ترهګرو 15 تنان هلاک کړي شوي دي. سکیورټي فورسز د باجوړ 15 علاقې د خوارجو نه په مکمله توګه پاکي کړي دي. ضلع انتظامیه وینا ده چې د علاقو اوسیدونکو خپل کورونو ته بیرته ستنیږي او ریاست به وګړو له حفاظت او سہولت ورکوي. یاد دی وی چې سکیورټي فورسز 100 ورځې وړاندې په باجوړ کې د خوارجو په ضد اپریشن شروع کړی وو. ملک کې غیر قانوني میشته افغان وګړو د خپل وطن ته بیرته ستنېدو سلسله جاری ده. د سرکاري ذریعو وینا ده چې اوسه پورې 1,250 افغان وګړي خپل وطن ته د تورخم په لارې ستانه شوي دي. د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د اسلامي همکارۍ تنظیم OIC 21مې دستوري کې د ګډون دپاره جده ته رسېدلی دی. په دې غونډه کې د اسلامي ملکونو بهرنیو چارو وزیرانو د فلسطین اوسنۍ صورتحال او د ولس د حقونو سنګین خلاف ورزي په ضد حکمت عملې باندې خبرې اترې کړي دي. هندوستان د سند تاس معاهدې له مخې پاکستان ته د ممکنه سیلاب د راتلو خبر ورکړی دی. ذریعو تر مخه هندوستان د مقبوضه کشمیر په سیندونو کې د اوبو خوشي کولو په اړه هم پاکستان له معلومات ورکړي دي. صوابۍ کې د ډینګي مرض تیزۍ سره خوريږي او تر اوسه پورې 100 نه زیات پکې متاثره شوي دي. د انتظامیې وینا ده چې سیلاب نه وروسته په دې مرض کې تیزي راغلې ده. دا تر دې دمه مهم خبرونه. نورو خبرونو او معلوماتو لپاره سنو پښتونخوا سره اوسئ.